اوس راځو مونږه صفحه نمبر 99 لره او که دې کوم صرف کبیر دی نو هغه مونږ شروع کوو. نو لومبی ګردان دی د ماضي معلوم وعد وعدا وعدو وعدت وعدتا وعدنا. دا شپږ صیغې په خپل اصل باندې دي. د زوربه به شانتې دي، زوربه زوربه زوربو زوربت زوربتا زوربنا. او د اخو کمی صیغې دي وعدت وعدتما وعدتم وعدتي وعدتما وعدتن وعدتو. دا و صیغې په دې کې دغه د وعدت والا قانون جاری شوی دی. او د وعدت والا قانون دا دی چې کله د دال ساکن نه وروستو تای متحرکه راشي نو دغه دال تاکول او بیا تا پتا کې ادغام کول دا واجب دی. چې کله د دال ساکن نه وروستو تای متحرکه راشي نو دغه دال دا تاکول او تا پتا کې ادغام کول دا واجب دی او ضروری دی. نو دا وعدتا دا په اصل کې وعدتا وعدتا نو د دال ساکن نه وروستو تا راغله نو دغه دال موږ تا کو او تا پتا کې ادغام کو نو وعدتا د جوړ شو. دال خو لیکل کېږي لیکن دا ویل کېږي نه. نو په دې و صیغو کې دا د وعدتا ولا قانون دا جاری کېږي. او اخرنۍ صیغه دا وعدنا نو هغه په خپل اصل باندې ده. اوس ماضي مجهول وعد وعدا وعدو وعدت وعدتا وعدنا نو دا شپږ صیغې دا په خپل اصل باندې دي. بیا وعدت وعدتما وعدتم وعدتي وعدتما وعدتن وعدتو په دې و صیغو کې دغه د وعدت والا قانون جاری شوی دی او وعدنا دا هم په خپل اصل باندې دی. اوس مضارع معلوم يعد يعدان يعدون تعد تعدان يعدنا تعد تعدان تعدون تعدين تعدان تعدنا اعد نعد. نو د مضارع معلوم په دې ټول ګردان کې د يعدو تعدو والا قانون دا جاری شوی دی. دا په اصل کې وو يوعدو يوعدان يوعدون توعد توعدان، یعنی د علامت مضارع او د عین کلمې په منځ کې وو خو دغه وو دا حذف شوی دی. نو دغه یعدو تعدو والا قانون څه دی نو چې په دې باندې مونږ ځان پوه کړو دا به اخو ځای په ځای باندې استعمالیږي. د دغه قانون خلاصه دا ده چې کله واو واقع شي د علامت مضارع مفتوح او د کسرې په منځ کې، یعنی وو د علامت مضارع مفتوح هغه علامت د مضارع چې په هغې باندې فتحه وي د دغې علامت د مضارع مفتوح او د کسرې په منځ کې واقع شي نو د دغې واو حذف کول دا واجب دی او ضروري دی. نو مثلا دا یعیدو دی نو دا په اصل کې دی یوعیدو نو وو واقع شو علامت مضارع مفتوح یعنی په یا باندې زبر دی او د کسرې په منځ کې په عین باندې کسره ده نو دغه و موږ حذف کړی دی. دا قشان دی په یوعدان یوعدون توعدو توعدان یوعدنا نو په دې ټولو کې و واقع شوی دی علامت مضارع مفتوح او د کسرې په منځ کې نو دغه و ته دې حذف کول دا واجب دی او ضروری دی. نو چې دا قانون دا زمونږ په ذهن کې وي. بل اهم خبره به مونږ دا یاد ساتو چې دا قانون چې څنګه په مضارع معلوم کې جاری کیږي د باب فعل یفعلو د مثال د باب فعل یفعلو په مضارع معلوم کې جاری کیږي نو دغه شانتي تدی مضارع معلوم نه چې دا کم نور ګردانونه جوړیږي خوا کاغه نفی جهد بلم دی یا لام تاکید بانون تاکید ثقيله او خفيفه ده یا د امر گردان دی نهی گردان دی د نفی جهد بلم گردان دی نو تدی ټولو په مضارع معلوم کې با دغه ټولو گردانونو په معلوم په صيغو کې به دا قانون دا جاری کیږي ځکه چې په ټولو کې وو واقع کیږي علامت د مضارع مفتوح او د کسرې په منځ کې. بل اهم خبره به مونږه دا هم ذکر کو چې څنګه دا قانون د باب فعل یفعلو یعنی د باب ضرب یضرب په دې ګردانونو کې جاری کیږي
دقه شانتی کم باب حسبه یحسبو راځي فعلا یفعلو داغي په دغه گردانونه کې به هم دا د یعیدو تعیدو قانون دا جاری کیږي ځکه چې پاغي کې هم و واقع کیږي علامت د مضارع مفتوح او د کسرې په منځ کې نو چې دا خبره زمونږ په ذهن کې وي اوس راځو مونږ مضارع مجهول لا مضارع مجهول گردان یوعد یوعدان یوعدون توعد توعدان یوعدنا توعد توعدان توعدون توعدین توعدان توعدن اوعد نوعد دا ټول گردان دا په خپل اصل باندې دي یعنی دا یوز ربو د گردان مشهد دي یوز ربو یوز ربانی صرف حروف دا بدل شوی دي الفاظ بدل لي بیا اسم فاعل واعد واعدان واعدون وعدة وعاد وعد وعد وعداء وعدان وعاد وعود أوعاد واعدة واعدتان واعدات أواعد وعد ويعد أو ويعدة پدې کې دا نور ټول گردان دا خو په خپل اصل باندې دي یعنی دو څه قانون پکې نه جاری شوی البته دا کمی اخرنی دو صيغې دي ويعد او ويعد او بل د اخر د طرف نه کومه سلورم نمبر صيغه ده اواعد د جمع مؤنث مکسر کومه صيغه ده نو پدې کې پدې درې ونو صيغو کې اواعد ويعد او ويعدة پدې درې ونو کې د اواعد والا قانون هغه جاری شوی دی او د اواعد قانون دا دی چې کله د کلمې په ابتدا کې دو متحرک واوونه جمع شي نو لومبه واو په حمزه سره بدلول دا واجب دی چې کله د کلمې په شروع کې دو متحرک واوونه جمع شي نو په دغه دواړو واوونو کې لومبه واو په حمزه سره بدلول واجب دی نو دا کوم اواعد د جمع مؤنث مکسر صيغه ده نو دا په اصل کې وو وواعد نو دو واوونه جمع شول دواړه متحرک دي نو لومبه واو مونږه په حمزه سره بدل کو نو دا جوړ شو اواعد او دغه شانتي دا کوم د تصغیر صيغه دي واحد مذکر مصغر او دا واحد مؤنث مصغر ويعد نو دا په اصل کې د ويعد دو متحرک واوونه دي لومبه واو مونږه په حمزه سره بدل کو او دغه شان ويعدتون په اصل کې ويعدتون دا لومبه واو دا مونږه په حمزه سره بدل کو بل د فائدې خبر به مونږه دا یا ساتو چې څنګه دا د اواعد ولا قانون په دې درې صيغو کې جاری شوی دی نو دغه شانتي د مثالی واوی د ثلاثي مجرد د اسم فاعل چې څونه گردانونه دي کله هر یو باب نه دي نو په هغه په دې درې صيغو کې وهم دا قانون دا جاری کیږي چې دا زمونږه په ذهن کې وي بیا راځو مونږه اسم مفعول لا اسم مفعول گردانه موعود موعودان موعودون موعوده موعودتان موعودات مواعيد مويعيد او مويعيده نو دا پورا باب دا په خپل اصل باندې دی د مضروب بشانتی گردانه دی اوس راځو مونږه دو لام تاکید بانون تاکید ثقيله گردان نو هغه د ليعدن ليعدان ليعدن لتعيدن لتعيدان ليعدنان لتعيدن نو کومه وګورو نو پدې کې دقه د يعيدو تعيدو ولا قانون جاری شوی دی ځکه چې دا په اصل کې وو لا يوعدن لا يوعدان لا يوعدن لا توعدن لا توعدان تر دو اخیره پورې دو لام تاکید بانون تاکید ثقيله دو مجهول گردان لا يوعدن لا يوعدان لا يوعدن لا توعدن لا توعدان لا يوعدنان نو دا ټول گردان دا په خپل اصل باندې دی د لیوز ربن د گردان په شان تیری دي کې څه تبدیلی او تغیر نه نشته دی بیا د خفیفی گردان دی د معلوم نه نو په خفیفی کې هم چې کوم صيغو کې د ثقيله الف دی نو هغه نه به خفیفه ناراضي او په دې کې هم د معلوم په صيغو کې دغه د یعیدو تعیدو قانون دا جاری شوی دی نو خلاصه دا شو چې کوم د معلوم گردانونه دي تدین اخو چې مونږ دا کم گردانونه وایو نو د دې په معلومو کې دغه د یعیدو تعیدو قانون جاری شوی دی او په مجهول کې نه جاری شوی د مجهول گردانونه دا په خپل اصل باندې دي راځو مونږه امر حاضر معلوم لا عید عدا عیدو عیدی عدا عیدنا
نو دا عید دا مونږه دو تعیدو نه جوړ کړی دی. تعیدو، تعیدانی، تعیدونه، تعیدینا، تعیدانی، تعیدنا. چې کله مونږه علامت د مضارع وغورځاو، تا مو وغورځوله، نو عین متحرک او په آخر کې مو دال ساکن کو، نو عید ته جوړ شو. نقش د عید، عیدا، عیدو، عیدی، عیدا، عیدنا. د دې نه د ثقیلې ګردان، نو په آخر کې هم چې ثقیله ولګوله نو دا ګردان شو عیدن، عیدان، عیدن، عیدن، عیدان او عیدنان. اوس د دې نه د خفیفې ګردان، نو عیدن، عیدن او عیدن. اوس امر حاضر مجهول ګردان، لتوعد، لتوعدا، لتوعدو، لتوعدی، لتوعدا، لتوعدنا. نو دا خو بالکل دو لیتو ضرب د ګردان بشه دی، دا په خپل اصل باندې دی، په مجهول کې قوانین دا نه جاری کیږي. اوس ترینه ثقیلې ګردان، لتوعدن، لتوعدان، لتوعدن، لتوعدن، لتوعدان، لتوعدنان. دا په خپل اصل باندې دی. بیا خفیفه هم په خپل اصل باندې دی. بیا امر غایب معلوم، لیعید، لیعیدا، لیعیدو، لتعید، لتعیدا، لیعیدنا، لیاعد، لنعید. په دې کې هم دغه د یعیدو تعیدو والا قانون جاری شوی دی. واو واقع شوی دی علامات مضارع مفتوح او د کسرې په منځ کې. نو دغه واو دا مونږه حذف کو، نو دا ټول ګردان دا د اخیره پورې د قشانتی دي تر د صفحه نمبر 102 پورې. چې کم د معلوم ګردان دی په هغې کې د یعیدو تعیدو والا قانون جاری شوی دی، او کم د مجهول ګردان دی نو هغه په خپل اصل باندې دی. راځو مونږه بیرته دی صرفي صغیر له، نو د دغه قوانینو نشاندهي پکې مونږه کوو. وعده، یعدو، وعدا، وعیدتن. په دې کې مونږ ویل چې د عیدتون والا قانون جاری شوی دی. په میعادون کې هم د میعادون والا قانون جاری شوی دی. وو ساکینو ښکاراو ته دې نه مخکې زیرو، نو دغه واو دا مونږه په یا سره بدل کوو، نو میعادون ته جوړ شو. فهو واعد ووعد يوعد وعدا وعیدتا ومیعادا فذاک موعود. لم یعید، نو دا په اصل کې و لم یوعد. نو و واقع شوی دی علامات مضارع مفتوح او د کسرې په منځ کې، نو و هم ته وغورځاو، نو موږ سره جوړ شو لم یعد. لم یعد، لم یوعد، لا یعد. نو په دې کې هم دغه قانون جاری شوی دی، لا یعد، لا یوعد. لن یعد په دې کې هم دغه جاری شوی دی، او لن یوعد په خپل اصل باندې. الامر منه عید، نو عید دا موږ د تعیدونه جوړ کړی دی. تا علامت د مضارع ته وغورځوله او اخر کې هم ساکن کو، نو عید ته جوړ شو. عید، لتوعد، لیعید کې هم جاری شوی دی، او لیوعد په خپل اصل باندې دی. والنهی عنه لا تعید، لا توعد، لا یعید، لا یوعد. لا تعید او لا یعید کې هم دغه قانون جاری شوی دی. او والظرف منه موعد، موعدان، مواعد، موعد. دا په خپل اصل باندې دي. والآلة الصغرى منه میعد، میعدان، مواعد، موعد. والآلة الوسطى منه میعدة، میعدتان، مواعد، موعدة. والآلة الكبرى منهم میعاد، میعادان، مواعید، موعید. د اسم علی دغه شپږ صیغې د واحد او تثنیه، میعاد، میعادان، میعدة، میعدتان او میعاد، میعادان. په دې ټولو کې د میعاد والا قانون دا جاری شوی دی، او د افعال تبذیل مذکر نه والا تر د اخره پورې دا په خپل اصل باندې دي. ان شاء الله تعالی آینده درس کې به مونږه صفحه نمبر 102 کم دویم ګردان دی د مثال واوی باب فاعلا یفعلو، نو دغه ګردان دا به ذکر کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.